وینس لیکس. په نارینه‌و کې د بانجپن ډېر وجوهات کېدای شي، خو چېرته تاسو سوچ کړی دی چې په پاکستان کې د مردانه بانجپن هماغه جدید علاج کیږي کوم چې د امریکې په ډېر اعلی هسپتالونو کې کیږي؟ جی بالکل همداسې روان دي. د الله تعالی رحمت دی چې په پاکستان کې هم د مردانه بانجپن کامیاب علاج د ډاکټر امتیاز احمد په نگرانۍ کې کیږي، ځکه چې د امریکې په ډېر نوموړو هسپتالونو کې پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد باقاعدګۍ سره دا علاج کوي. پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد باقاعدګۍ سره پاکستان ته تشریف وروړي او د مردانه بانجپن یعنی د واده شوو نارینه‌و د یو معمولي شانتې علاج د نه کېدو د وجې نه د هغوی اولاد نه کېږي. ډاکټر امتیاز احمد ډېر په کامیابۍ سره د هغوی علاج کوي او په معاشره کې د دې علاج ډېر په تیزۍ سره شعور او آګاهي روانه ده. ډېر داسې خلک شته چې هغوی د ډېر وخت نه بې اولاده دي او په دې مجبوره دي چې د بې اولادۍ ژوند تیر کړي. د دې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې دا خلک د یو مستند ډاکټر نه لرې دي، خاص کر هغه نارینه کم ته چې د بې اولادۍ د اصل وجې اړو پته نشته دي. د نن سبا مصروفه دور کې چې کله انسان ستړی شي او هغه خپلې کور والا سره وخت تیر کړي نو د هغه ټول ستړیوالی لرې شي، او که په داسې کې د دوی ذاتي وخت یادګار پاتې نشي نو د دواړو دپاره بې سکوني جوړه شي او دغسې